AC generator. The generator definition is that what is the definition of generator? A device which converts what? Mechanical energy into electrical energy. It is known as electric generator. This device has a mechanical energy, electrical energy ته convert کوي هغه ته څه وایو؟ generator. په پښتو کې د څه نوم وایي؟ generator. څه وایو دا؟ او په انګلیش کې د څه نوم وایي؟ generator. صحیح ده. وس کنسټرکشن د جنریټر څنګه دی؟ موږ چې کوم جنریټر سټډي کوو دا هغه کنسټرکشن څه دی؟ پکې څه انوالو دي؟ نو په دې کې تاسو سره هلکانو یو بکای وي، کای به لازمي سیز وي. دویم به میګنیټک فیلډ وي. میګنیټک فیلډ به د بهر نه اپلای شوی، یو طرف ته به نارت پول یو بل طرف ته به ساوث پول. تاسو د دې سم وایئ چې پرمننٹ میگنیټس په کې لګېدلي ښه. د دې نه علاوه دریم سیز چې هغه هم اهم دی شافټ. شافټ پر ټرباین او د کایلز د یو بل سره کنیکټ کړي ښه. شافټ پولي بیلټ د دې ډیفینیشن به څنګه کوئ؟ It transfer power from one place to another. د پولي څه کار دی؟ ګیر وای تاسو چې دلته میکانیکل انرژي ده او دا میکانیکل انرژي د دې پورې نه دې پورې د ترانسفر کولو څه به یوز کوئ؟ بیلټ. سو بیلټ څه چالو کوو؟ پاور ترانسمیشن یې وکړو د یو پلیس نه بل پلیس ته. دا پورې زموږ سره پکې سمپل ماشین شو. یو ستاسو سره شافټ دی. تاسو به دا ټریکټر کتلی شئ هلکانو؟ ټریکټر چې کله موږ پریشر کوو څه کوو؟ دا تریشل دی او دا سره ټریکټر دی. دلته څه لګېدلی؟ شافټ. شافټ څه چالو کوو؟ د دې ځای نه پاور ټرانسمیټ کوو چېرته؟ تریشل. صحیح ده؟ نو د شافټ کار دلته څه دی؟ چې دا ستاسو سره ټرانسفر کړي دغه میکانیکل انرژي د ټرباین نه د جنریټر کایل ته. ټرباین به روټیټ شي. اوس ټرباین په څه باندې روټیټ کېږي؟ د دې لپاره بیا مختلف طریقې دي. اوبه دې سټور کړي دي په چوت ځای باندې. هغه اوبه د ښکته ارداوي شوې لاندې ورته دا ټرباین لګولی. ټرباین به روټیټ شي د اوبو په ذریعه باندې. چې ټرباین روټیټ شو نو ټرباین سره شافټ لګېدلی دی، شافټ به روټیټ شي. د شافټ سره څوک چا سره کنیکټ دی؟ جنریټر د کایل سره. کایل به روټیټ شي. کایل ولې روټیټ کوو؟ چې ریټ اف چینج ان میګنیټک فلکس وشي. چې ریټ اف چینج ان میګنیټک فلکس نه کېږي نو جنریټر به بجلي نه پیدا کوي. انډیوس ټیمپ د پیدا کېدو لپاره څه پکار دی؟ او نه کله به د کایل زیات مخامخ کېږي، کله به دې پناه کېږي د میګنیټک فیلډ نه، بیا به ورته مخامخ کېږي. نو سره به دا روټیشن روان وي، د هغې سره به ریټ اف چینج ان میګنیټک فلکس کېږي، هغه به انډیوس ټیمپ راکوي. دغه انډیوس ټیمپ به انډیوس کرنټ راکوي. نو وایو جنریټر میکانیکل انرژي څه ده؟ کنورټ کړه الکټریکل انرژي ته. دلته په جنریټر کې نور څه شته نه. اوس څه دی پکې؟ میګنیټ پکې لګېدلی دي. هغې به سټرانګ میګنیټک فیلډ لاین جوړ کړي، د کایل نه پاس شي. اوس دا کایل ورته تاوان چې ستا سره انډیوس ټیمپ پیدا شي. چې کایل روټیټ کېږي او انډیوس ټیمپ پیدا کېږي، دا به کوم قسم انډیوس ټیمپ وي؟ موشنل انډیوس ټیمپ یا ډاینامیک انډیوس ټیمپ وي. چې کایل ورته په ریسټ کې او میګنیټ ورته ان کېږي آوټ کېږي، یا میګنیټ ورته په موشن کې، نو بیا به سټیټیک انډیوس ټیمپ وي. دلته جنریټر کوم یو ایمپ پیدا کوي؟ ډاینامیک انډیوس ټیمپ. کار په کوم پرنسپل باندې کوي؟ فیراډے لا الکترومیګنیټک انډکشن. په کوم پرنسپل کار کوي؟ په الکترومیګنیټک انډکشن باندې. یو په دې کې لګېدلی هلکانو سلیپ رنګز ورته وایي. ښه څه ته وایي؟ سلیپ رنګز. دا پکې دوه لګېدلي، د کایل یو سر ته بل سر ته، او بل کاربن بروشز پکې. ښه کاربن بروشز دا جنریټر مین پارټس دي. نو دا کور او بعضې جنریټرو ته ټیرونه لګېدلي او که نه دا رسمونه مې پکې نه لیکم. ښه
دا به هغه مین پارټس چې په کوم باندې زموږ دا ټاپک چې دا وی کور کیږي صحیح ده کایل کو تاسو پیژندل دی permanent یوم پیژندلی شافت یوم پیژندو اوس کنسټرکشن دا ډایګرام جوړون چې سلیپ رینګز او کاربن بروشز په کې څه شي دا به کې سټډي کوو ها ورکینګ پرنسپل څه دي ورکینګ پرنسپل اف جنریټر په کوم پرنسپل کار کوي لګانو په الکترو میګنیټک انډکشن باندې کار کوي ها څنګه تاسو ته پوښتنه کیندا بوته بیا وایي it works on the electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the rate of change in magnetic flux which can cause what? Induce EMF. Let that was a masala magnet shoe. It's a juicy. Magnetic field line juicy. Magnetic field line but directed always from north to south. دا زه هغه سکیمټیک ډایګرام باسم چې تاسو به سیټ په اسانۍ سره پوه شئ ها دا به څوک دی دا به کایل دی کایل او میګنټ پوه شو کنه شارپ په کوم ځای کې دی بره د کایل سره د کایل په هغه خوا سره باندې او دا شارپ چې د ټرباین سره بغیر کی ټرباین چې روټیټ شي نو شارپ په کایل روټیټ کی کنه دا کایل په کله دسی کیږي او کله به دسی کیږي استاد دا به کله میګنټیک فیلډ لاین زیاتی کله به میګنټیک فیلډ لاینز کم پاس کیږي نو ریټ اف چینج ان میګنټیک فلکس په کله ډیریږي او کله به کمیږي نو استاد سره به څه وشي انډیوسډ ایمف پیدا شي صحیح ده اوس کله د جنریټر نه تارونه راغلي کنه که زه دا تارونه ډایرکټ د کاین سره کنیکټ کوم څه به کیږي چې کاین تاویږي دا تارونه هم تاویږي ا ټایم ورکم چې دا بو شو کیږي یا به نور کنیکټ کوم نور بو شو کیږي نو دیو جنا مونږه د شل کړی ارینجمنت دي سی په دې کې یو فکس رنګ لګولای which is known as slip ring یو یې د سر لګولای سو رنګ شو دوا دا بس تاسو سره سدي these are slip rings په ډي سي جنریټر کې بیا سپلټ رنګ لګیدلی تاسو ته تاسو کې په دې ټیسټونو کې سپلټ رنګ پسې کې لګیدلی ته به ډي سي جنریټر کې وزم ډي سي جنریټر ټاکل کنه اي سي جنریټر دی نو زه سپلټ رنګ راځم صحیح ده سپلټ رنګ په اي سي جنریټر کې سپلټ رنګ هغه دې سي یو رنګ یې په منځ سپلټ کړی انسولټر په کې راځو دی سپلټ شو زه د سپلټ رنګ وایي صحیح ده زه تاسو موږ کوم ټاپک ته اي سي جنریټر دی کنه زه به سره هم سپلټ رنګ براته د دې سپلټ رنګ but دې کوین سره فکس صحیح ده اوس په دې چې کوم په دې کې با تلته یو بوش لګیدل تاسو ته بوش وایي کنه انا کوئی بوشونه سولوري دی بدلول وته واړي بیسیکلی اٹ از بروش سو دا کاربن نه جوړي نو دیو جن دې سوی کاربن بروشز کاربن خو انسولټر دی دلته د کرنٹ لپاره یوز کوم دا ټیک کوم کاربن کرنٹ پاس کوي کنه پاس کوي که ډایمنډز نو نه پاس کوي او که ګریفایټ پاس کوي کنه یار دیو جنا بس تاسو نه د کاربن چې دا کنډکټینګ بوشونه دي بوشونه دا بس دا ورو سولي کوم د فریکشن فورس په وجه باندې ول دې چلې دا سلیپ رنګز نه دي دا ما فکس کړی دي ویل کړی مې دي د کایل سره او دا بروش چې دا سیپ سره ټچ دی دا سره ویل نه نه په میوکلو سره هم نه راټیټ تاسو دا کایل روټیشن کې نو دا سلیپ رنګز د بروش سره د ټچ کیږي نو کرنٹ پاس کوي او دا بروش سره د تار بوله ده نو دا تار اوس په مومنت کې دی نه ده بچ شو کنه سلیپ رنګز تاویږي دا سلیپ رنګز خو کاربن بروش چې دی نه او د برشت کې دی چرته دا بوش په وسله د به دې مس ګیپ راشي یا به دې تاویږي خو اته به سرکټ په او بل شي نو به کرنٹ نه راځي به وته دا بوشونه چینج کړي په دې څه پوه شوي سو کاین شارپ magnetic field slip rings or brushes. It is the structure of generator. Clear? وس چې کله دا جنریټر ستاسو سره تاویږي نو څه چل بکیږي it will cause what induced EMF
دا کوم څه نه شروع کو د فیراډ اعلان equations د جنریټر لپاره ډرایو کوم څه ډرایو کوم جنریټر equation جنریټر equation څه شی دی دا ډرایو کوم ها په دې خبرو پوه شئ پلان کانسپټ کلیئر دی ډیفینیشن څه دی میکانیکل انرژي الکتریکل انرژي ته کنورټ کوي پارټس څه دي کایل magnets sharp slip rings carbon bushes working principle is an electromagnetic induction باندې وکړه او construction یې جوړ څنګه ډایګرام څنګه د سب سره صحیح ده وس د جنریټر لپاره equation ډیرایو کوم mathematical equation درکو آسان دی ګران نه دی ها دغه وګورئ Faraday law of electromagnetic induction shows that EMF is equal to what? Minus N delta pi by delta T. We know that the magnetic flux is equal to what? B dot A. The dot product between magnetic field and area of the coil gives us what? Magnetic flux. That definition is the correct. That product kala muga apply ko zamusar barazi cos theta where theta is the angle between B and A sahi da das is rawa the pi da adul te put ke dulta bage pi ishta kana the pi base bane se put kai BA cos theta so you will have minus N delta by delta T और सरबसराशी BA cos theta मैग्नेटिक फील्ड जितना कम अप्लाई करे तो अब कांस्टेंट ही करना भाई मैग्नेटिक फील्ड जितना अप्लाइड है दा ऊपर मैग्नेट लगी थी क्या ना ये बस मैग्नेटिक फील्ड जोड़े दा बी से दा कांस्टेंट है ताकि बाकी कम कायल यूज करे दा कायल का टाइम बाय टाइम ना चेंज के इस तरह से एरिया ऑफ द कायल से दा कांस्टेंट था तो बदले बहुत चीजों की चेंज ना राजी चेंज कराजी बस की बराजी एंगल बिटवीन बी एंड ए इसके में पूरे कायल पर मैग्नेटिक फील्ड के रोटेट की गई ना दाल पूरे बाद बी और ए परमानेंस के एंगल चेंज की गई तो दा डेल्टा मीन जो चेंज बस के रहा है जब टाइम सारा सिर्फ और सिर्फ एंगल की राजी तो दा बी ए के रहो बस सो EMF इज इक्वल टू माइनस n BA n पर किसे शेयर है का अगर तो बस है डेल्टा बाय डेल्टा t और cos थीटा थीटा से शेयर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा ना तब सुपर फर्स्ट ईयर के वेरो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बस ही याना करो एंगुलर वेलोसिटी कैसे बराबर है थीटा बाय t सो थीटा इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा t से शेयर है एंगुलर वेलोसिटी दा और t से है टाइम तो थीटा बजे बन सपोर्ट कई ओमेगा t सो EMF इज इक्वल टू माइनस nBA डेल्टा बाय डेल्टा t cos ओमेगा t सही है तो वक़ार द वीडियो स्टार्ट करें